رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی زما په دې امت باندې الله ډېر لوی رحم کړی دی چې د توبې دروازه تر هغه وخته پورې کولو ده چې نور د دې اړخ راوخیږي یا د انسان اخیری سلګۍ د ځنکدن شي د توبې دروازه کولو ده په خپلو کړي ګناهونو الله تعالی ته رجوع کول او د الله پاک جل جلاله په دربار کې خپل عاجزی مخې ته کول چې اے الله زه انسان ما خطا او غلطی را نشوي د ما ته معافي وکړي سیدنا ابو ذر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابی دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یو ارشاد مبارک نقل کئی دیتا حدیث قدسی وی پا احادیثو کی غور حدیث معتبر او قوی حدیث پاک حدیث قدسی بیانی اللہ پاک جل جلالہ فرمائی چې بنی آدم زما د ساری غلطیو کی او یو گناه ته وشي ما د خپل لاس اوږد کړي څنګه چې د الله د شان سره ښایي دې باندې مې تفسیر کې ترجمه کې تفصیلی بحث کړی دی دې ځای کې دا خبره نه ځایږي چې الله پاک څنګه لاس اوږدوي بس علماء و مشایخ معنا کړی ده چې د الله د شان سره څنګه ښایي هغسې لاس راوږدوي چې مراد ته قدرت ته د ورځې خطاو کې د شپې ورته لاس الله اوږد کړي یعنې معنا دا ده چې ما ته توبه وکاږه چې زه دې معاف کړم او چې د شپې غلطي او ګناه وکړي د ورځې ورته الله لاس اوږد کړي چې ما ته توبه وکاږه چې زه دې ګناه معاف کړم حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا مذہب لوی امام دے دنیا کے سلور مذاہب دی او پټولو کې غوره او معتبر مذهب چې دی دا زمنګ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په پورا عالمی دنیا کې یاد شخصیت د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام په مبارک احادیث او عمل کون کې د سنت او اتباع او پیرون کې دا چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی اوچت تابعی دی د صحابه کرام شاگرد سلور مذاہب دی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ خپل نوم محمد ابن ادریس تے و شافعی سے مشہور دے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ او حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا ډېر لوی سټې وې د علم او د حیا او د ادب قانونو د امام مالک رحمت الله علیه په مناقبو کې راځي چې مدینه منورې ته به مسجد نبوي مبارک ته درس لراتلو نو پیاده براته شاګردانو ورته وې چې حضرت تاسو سره خود خراسان او د عراق خچر او اسونه په استبلو کې ولاړ دي پاغي باندې سور ولې ناراضه اسانه بيدتا عاشق رسول امام مالک رحمت الله علیه ورله جواب ورکي فوالله انا استحي ان اتى تربه فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر الدابه وی مال حیا راځي د دې خبرې نه چې زما سورلې دی په هغه ځمکه باندې وګرځي زما اسو خچر دی په هغه ځمکه باندې وګرځي او د پاسه به پیخ دی کومه خوره کې چې د دوانو جهانو سردار مبارک دفن دی هغه په ګرځېدلې دی اسینه زما د سورلې خپا په هغه ځای باندې راشي
په کوم ځای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم مبارک چې دی هغه لګېدلی دی. قضای حاجت لبا په میلونو کې د مدینه منورې نه بهر تلو. امام مالک رحمت الله علیه یو حدیث پاک راوړي د توبې متعلق چې بنی آدم په شواروس کې او یا کرتی یو ګناو کی او دی او یا کرتی الله تعالی ته د هر ګنا نه بعد وی چې الله ما ته معافي وکي توبه درته وکاګم غلطی را نه شوی دا نو او یا کرتی وته الله تعالی معافي کوي. خو ډېر لوی رحیم ذات ته ډېر لوی رحم کوونکی دی. نو توبه باندې انسان ته الله تعالی ګناه معاف کوي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله، تاسو د الله د رحمت نه نا امید کیږئ ما. ان الله یغفر الذنوب جميعا، بیشک الله تمام گناهونه انسان ته معاف کوي. نو دا د قرآن کریم او د مبارک احادیثو چې کله په دې نظر واچولی شي پته لګیږي چې یو داسې ذات شته چې د هغه په دربار کې خپل خپېمانتیا انسان پیش کی نو الله تعالی په ډېر لوی رحم کوي. صحابه کرام د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي د الله پاک حبیبا ما ته به د خپل ایمان پته څنګه لګي چې زما ایمان کامل دی؟ مبارک و ته فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله ته نیکی وکې مونځ دې وکړه اذکار دې وکړه استغفار دې ووې او په هغې نیکۍ باندې ستا زړه خوشحاله شو مطمئن شو چې او ما یو نیک کار وکړ او کله چې دې بدي وکړه یو غلطي در نه وشوه یو ګناه وشوه او ته په هغې باندې خفه وې چې دا ما څه کار وکړ دا د کولو دی په هغه غلطۍ او په هغه ګناه باندې خپېمانه شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا کامل ایمان دی. الله دې مونږ کې داسې استعداد پیدا کړي چې غلطۍ ته غلطي ووایو او ګناه ته ګناه ووایو. ځکه د قیامت د علامونه یو علامه دا هم ښودلې شوې ده اشراط الساعات کې دا روایات نقل دي چې دور او آخره زمانه کې به خلک ګناه په فخر باندې کوي دوري د دانې عمر ایمان به پکې پاتې نشي. مونږ او تاسو په دې معاشره کې ژوند تېرو دا څه قسم خبرې د دې مخلوق د خولې نه چې دی دا اورو ګنام کوي غلطیم کوي په ځای د دې چې دی الله تعالی ته توبه وکاږي په هغې باندې فخر کوي د باندې شیطان او نفس غلبه کړي